السلام علیکم. وعلیکم سلام. ماجد سر جوړې ښه صحت مو ښه ده؟ الحمدلله. څنګه یې تاسو ټول ښه یې؟ ولې نن خو چیرز خالی پراته دي؟ الله دې خیر وکړي. سټوډنټس لا ابسنټ دي؟ نه سر جی ټول راغلي. ها اویلیبل دي. ټیک شو ټیک شو. یخني ډیره دلته زما په خیال ډیره زیاته ده. زه خیر دی بس روجه به ښه په سور باندې ونیسئ تاسو. دلته هم یخني شته خو خیر ګزاره کوي. اوس 2-3 ورځو ډیر زیات بارانونه وو او اوس ماشاءالله ډیر زبردست موسم دی دلته. ښه جي پریویس لیکچرز کې که چاته څه مسله وي چاته څه کنفیوژن وي امازون ریلیټډ پروډکټ ریسرچ ریلیټډ وي یا سورسینګ ریلیټډ څه مشکل لرئ نو جی تاسو شیر کولی شئ ما سره. یو پوښتنه دا ده چې کله موږ مثلا په الکترونیکس کې 80% 90% مثلا د کیلې سره برابر وي او بیا په هغې باندې موږ سلیدو رن کړو د کیبورډ لپاره او هغې کې چې تاسو ویلي وو چې د ټولو کې د کوم سیلر دغه ریونیو های وي هغه موږ چیک کوو هغې باندې موږ بیا خلاصوو په دغه کې مزاد کې او ځینې داسې چې د ټولو د چا ریونیو های هغه موږ خلاصه کړو هغه ایرلیونټ پروډکټ ورڅخه وي نو بیا موږ کولی شو چې بل پروډکټ وګورو بل وګورو هماغه یو څه مستقیما بل سیلر وګورو. سر حمید دا کوېسچن لږ تاسو ما ته دوباره ریپیټ کړئ. لږ نږدې راشه سوال وکړه. مایک کوي ورسره مایک ورکړئ. ښه جي ترجیح مثلا چې کوم دا موږ پروډکټ باندې الکترون ایکس ری رن کړو جی جی او موږ د کیورډ لپاره سیلر رن کړو نو تاسو ویلي وو چې کله د کوم سیلر ریونیو های هغې باندې موږ کلیک کوو او چې بیا موږ ته چېرته ایرلیونټ پروډکټ وښیي نو هغه زموږ چې دی هغه کیورډ زموږ نه دی نو هغه چې زموږ ریونیو های او هغه موږ د ایرلیونټ پروډکټ وښیي موږ کولی شو چې بیا یو څه دوی بیا درې بیا څو سیلر وګورو په سیلرو کې د مین کیورډ خبره کوي تاسو. کیورډز وو ها دا چې کله مونږ هیلیم 10 ایکس ری رن کو هغې نه بعد مونږ ګورو چې زمونږ چې کم کمپیټیټرز دي ډیزاینز چې کم وي هغه ایرریلیونټ نه وي. په هیلیم 10 ایکس ری کې که تاسو خیال کړئ کله کله ډېر زیات ایرریلیونټ پروډکټس هم پکې موجود دي چې د هغې سره زمونږ څه کار نه وي. نو مونږ به کوشش دا کوو چې په هیلیم 10 ایکس ری نه چې کله مونږ سیریبرو ته ځو نو ریلیونټ پروډکټس په سلیکټ کوو. بیا چې کله مونږ سیریبرو ته لاړو هلته مو خپل فلټرز وغیره چې کوم دي هغه مونږ پوټ کړي وو. هغې نه بعد سرچ والیوم چې کوم دی هغه به مونږ های ټو لو سارټ کړو. ټیک شو. ټولو نه سوا سرچ والیوم چې د کم کیورډ وي هغه به په ټاپ باندې شو کېږي او نور کیورډز به لاندې شو کېږي. ښه اوس ما دا تاسو ته ویلي وو چې ضروري نه ده چې کم کیورډ په ټاپ باندې شو کېږي هغه به ستاسو مین کیورډ وي. نه تاسو چې کوم دی ټاپ کیورډ وکتو په هغې باندې ستا پروډکټ که ان کیس کم شو کېږي یا نه شو کېږي ټیک ده که نه نو هغه ستاسو مین کیورډ نه دی. بیا چې کوم دی مونږ به هغه کیورډ پرېږدو سیکنډ کیورډ به وګورو دغه شان تھرډ فورث ففت سکسथ چې هغه مین کیورډ چې د چا سرچ والیوم ټولو نه سیوا وي های وي او په هغې باندې زما چې کوم پروډکټ دی هغه 100% شو کېږي ټیک ده. په هغه فرست پیج باندې چې زما پروډکټ سره نور ایرریلیونټ پروډکټس نه وي نو هغه به زما مین کیورډ وي. هغه نور چې کوم په ټاپ باندې کیورډز دي هغه به زه ډیلیټ کړم د هغې سره زما څه کار نشته. ٹھیک ده. خیر نن زمونږ چې کوم لیکچر دی بیسیکلی هغه کیورډ ریسرچ سره ریلیټډ دی که نه نو دا به تاسو ته نور هم کلیر شي. سر جی ریکارډینګ د سٹارټ کړی؟ جی جی سٹارټ دی. ښه جی نیکسټ کوېسچن چا سر سوال شته؟ سر جی کوېسچن نشته. ها اچھا جی نن زمونږ چې کوم لیکچر دی بیسیکلی هغه دی کنټینټ امازون کنټینټ امازون لیسټینګ چې کله په پرایویټ لیبل کې مونږ خپل لانچ کوو نو اکثر ډیر زیات په شاګردانو په ذهن کې دا سوال راځي چې زه به دا پروډکټ چې کوم دی دا به څنګه لیست کوم
او د ټایټل بولټ پوینټس ډیسکرپشن آیا دا به زه په خپله لیکم یا د دې دپاره به زه څوک هایر کوم. نو دا ډیفرنٹ کوېسچنز چې کوم دي آیا زه دا کنټینټ چې کوم دی زه په خپله لیکلی شم یا نشم لیکلی زما انګلیش ویک ته دا خبرې دا ډیفرنٹ کوېسچنز چې کوم دی انسان په ذهن کې راځي دا خبرې. نو ګوره مونږ کا فار ایگزامپل ایز ا وی ا کار کوو نو په ایز ا وی ا کلاینټ د طرف نه چې کوم دی ما ته دا اجازت نه وي چې زه کنټینټ لیسټینګ دپاره امیزون لیسټینګ دپاره بل څوک داسې ایکسپرټ هایر کړم. ولې چې ګوره کلاینټ فار ایگزامپل که تاسو ته سیلري درکوي سیلري پې کوي نو په هغه سیلري کې دا هر څه چې کوم دی انکلوډډ وي. نو بیا چې مونږ بل څوک ورته هایر کوو بل ایکسپرټ ورته هایر کوو هغه مونږ دپاره ټایټل ولیکي ډسکرپشن بولټ پوینټس دا ډیفرنٹ نو د هغې به مونږ نه پیسې غواړي. ټیک ته اوس نن سبا چې کوم دی که تاسو په فایور باندې وګورئ نو داسې بې تحاشه خلک موجود دي چې هغه صرف د کنټینټ کار کوي. ایس ای او نوم به تاسو اورېدلي امیزون لیسټینګ ایس ای او امیزون کنټینټ رایټینګ امیزون لیسټینګ اپټیمایزیشن دا ټول چې کوم دي دا صرف اور صرف سمپل کار دی خو بس خلکو ډیفرنٹ نیمز ورکړي دي جسٹ فار چې کوم نیو خلک نیو سیلرز دي هغه بس کنفیوز کوي. ټیک ده که نه نو دا ټول سیم خبرې دي. ښه اوس فار ایگزامپل که تاسو په خپله لانچ کول غواړئ یا تاسو بل چا دپاره لانچ کوئ نو هغې لانچ دپاره ضروري ده چې مونږ هغه خپل پروډکټ دپاره پراپر یو کنټینټ ولیکو او هغه کنټینټ مونږ امیزون سیلر سنټرل ته اپلوډ کو او هلته چې کم دی خلک یې ګوري زما ټایټل ریډ کوي بولټ پوینټس ډسکرپشن او دا ډیفرنٹ فلټرز وي. نو هغې نه بعد چې کوم دی فار ایگزامپل که ما خپل کسټمر سیټسفاید کو ما چې کوم پکچرز اپلوډ کړي دي ما چې کوم کنټینټ اپلوډ کړی دی ان کیس که هغه سیټسفاید شو نو ټیک ده هغه به مانا د پروډکټ پرچیز کی ادروایز هغه به زما لیسټینګ کلوز کی د بل چا لیسټینګ به اوپن کی. دغه شان په مارکیټ کې یو های کمپټیشن لګیای ټیک ده هر یو سیلر دا کوشش کوي چې زه ښه نه ښه کنټینټ ولیکم ښه نه ښه ایمیجز زه جوړ کړم. اوس ځکه تاسو سره ریسنټلی مطلب د دې ویک خبره وکړم نو ما په یو اس ای کې یو لانچ کړو تقریبا 2 کاله مخکې. هغه ټایم زمونږ چې کوم کلاینټ و مطلب دومره بجټ نه و ورسره ګزاره حال بجټ و ورسره خو بهر کیف مونږ ورته لانچ وکړو او بیا سټرګلینګ فیس و. خیر لانچ ورته ما نه و کړی لانچ ورته بل وی کړو هغې نه بعد چې کله هغه لانچ فیل شو نو زما طرف ته راغی چې لکه اکاونټ یې بالکل نیګیټیو کړو. دا زه صرف امپورټنس تاسو سره شیر کوم د سورسینګ او د کنټینټ لیسټینګ وغیرہ او ایمیجز. په هر کیف مونږ په ایس ای او وکړه د اکاونټ او مطلب پورا شپه او ورځ به مې ورته یې وکړی وه. کلاینټ په ما سره 24 غنټې په زوم کال باندې ناست و هغه مطلب په خپل هم پروفیسر دی او کنټینټ او لیسټینګ ډسکرپشن بولټ پوینټس کیورډ ریسرچ وغیرہ ډیلی بیس باندې به دا کار مونږ کوو او الحمدلله اوس هغه اکاونټ تقریبا $1 lakh+ کې روان دی که نه. محنت غواړي هر یو څیز. اوس هغه پروډکټ دپاره چې ما کومه فوټوګرافي کړې ده هغه فوټوګرافي جسټ وداؤټ ویډیو مې پکې لا نه ده انکلوډ کړی او په هغې باندې $600 خرچه راغله ایکسپنس راغی. ټیک ده $600. اوس اکثر خلک اکثر کلاینټ چې کوم وي هغه ډیر زیات لالچ کوي په دې کې چې یاره زه دومره ایکسپنسیو ایمیجز فوټوګرافي ولې وکړم حالانکه په آنلاین پلیټفارم کې ستا ټولو نه مین چې کوم پوینټ دی هغه خو ستا فوټوګرافي ده چې په دې باندې به ته خپل کسټمر امپریس کوې چې کسټمر ته ستا هغه ایمیج خوند ورکړه مزه یې ورکړه نو د دې بیا څه نه څه چانسز جوړېږي چې هغه تا نه پروډکټ پرچیز کړي. فرسٹ اف آل هغه ته ستاسو مین ایمیج ښکاري. ټیک ده بیا مین ایمیج نه بعد چې کوم دی ستاسو کنټینټ دی ټایټل دی هغه چې پروفیشنلی جوړ شوي. ټیک ده په هغې کې د انګلیش غلطیانې نه وي په هغې کې تاسو غلط سپیلنګ نه لیکلی نو دا چې کومې دي دا خبره ډېره زیاته میټر کوي. بیا ځکه چې مونږ هلته ایز ا برانډ کار کوو دا هلته خلکو ته مونږ دا نه شو کوو سیلرز ته کسټمرز ته چې زه یو انډیویجول کس په افغانستان کې ناست یم او زه دا مطلب پروډکټ زه سیل کوم نه. هلته چې مونږ کم خلک ګوري
هغه دا سوچ کوي چې دا یو غټ برانډ دی. ټیک ده. نو برانډ که فار ایگزامپل ته یو غټ برانډ دی او ستا په لیسټینګ کې غلطیانې دي، تا سپیلینګ غلط لیکلی دی، ټیک ده، او تا چې کوم د ایمیجز پراپر پروفیشنل ایمیجز دی نه دي ورکړي، بس په موبایل د پکچرې جوړې کړي دي او ډایرکټ اپلوډ کړي دي، نو دا چې کوم د ستاسو لانچ مطلب چې غټ مارکیټ شي، بیا کمپټیشن شي، بیا تا سره غټ غټ برانډز موجود دي، دا غي سره ستا مقابله ده، نو خامخا دا ټول کارونه چې کوم دي دا به مونږ پروفیشنل طریقې سره کوو. ټیک ده. نن بیسیکلی زموږ چې کوم لیکچر دی هغه کنټینټ سره ریلیټډ دی، خو کنټینټ تتلو نه مخکې راځي کیورډ ریسرچ. ټیک ده. کیورډ ریسرچ ډیر زیات ضروری دی. ستاسو د ایڈورټیزمنټ، ټیک شو، ستاسو چې کوم ایڈورټیزمنټ به مونږ ران کوو، ټیک شو، پی پی سی چې ورته وایو، د هغې 80% دارومدار دی ستاسو په کیورډ ریسرچ باندې. نو دا کیورډ ریسرچ په چې کوم دی تاسو ډیر په غور په طریقې سره او خپله ډایري او پین بس په لاس کې ونیسئ، چې کم پوینټس زه تاسو سره شیر کوم دا خپل ځان سره ولیکئ. ټیک ده. بیا چې فار ایگزامپل تاسو کله په کور کې پریکټس کو، ډیفرنٹ فارمولاز به زه تاسو سره شیر کوم، ټیک ده، ډیفرنٹ فلټرز به وي، نو هغه تاسو ځان سره خامخا نوٹ کړئ. ټیک ده. دا ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې فار ایگزامپل که ستا کیورډ ریسرچ غلط دی نو ستا کنټینټ به غلط وي. چې ستا کنټینټ غلط دی نو امیزون به تا ته رینکینګ نه درکوي. چې امیزون تا ته رینکینګ نه درکوي، تا ته به سیلز نه ملاویږي. ته به څه کوې؟ ته به ایډورټیزمنټ چلایې. په ایډورټیزمنټ به خپلې پیسې ضایع کوې، سپینډینګ به کوې ډیلی بیس باندې $100 $200 $300، خو تا ته به څه فایده نه ملاویږي. نو دا کیورډ ریسرچ ډیر زیات امپورټنټ دی. ټیک ده. ښه جی، لیٹ می شیئر مائی اسکرین. ها، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه پهله به مونږ راځو خپل کیورډ ریسرچ طرف ته. کیورډ ریسرچ په ډیټیل سره پریکټیکل هم کوو چې آیا ماته به د خپل کنټینټ دپاره کیورډ کم ځای نه میلاویږي. زه به دا کیورډ ریسرچ څنګه کوم، زما چې کم کمپیټیټرز دي هغوی په خپل لیسټینګز کې کم کیورډز یوز کړي دي، کم داسې کیورډز دي چې زما کمپیټیټرز په رینک شوي دي، په فرست پیج باندې پرته دي. نو دا ټول چې څومره ریسرچ دی دې ته مونږ وایو کیورډ ریسرچ. A keyword is a term used in digital marketing to describe a word or a group of words an internet user uses to perform a search in a search engine or search bar. ٹھیک ده. دا تاسو ته ما مخکې خبره کړې وه په سٹارټ کې چې په ډیجیټل مارکیټینګ یا په امازون یا په ایډس باندې چې مونږ کله د پروډکټ نیم خبره کوو یا مونږ پروډکټ چې په کم نیمز باندې سرچ کوو په هغه سرچ بار کې هغې ته مونږ وایو کیورډز. ټیک ده. ښه، دا کیورډز به څنګه مونږ فرام ویر وی ګیټ کیورډز. ټیک ده. دا کیورډز به مونږ ته کم ځای نه میلاویږي. نمبر 1 چې کم دی میګنیټ، هیلیم 10 سب ټولز دی، تاسو ټولو ته پته ده. دویم نمبر باندې چې کم دی سیریبرو ده، د هیلیم 10 سب ټول دی. او په دریم نمبر باندې راځي امازون سجسټډ، چې امازون تا ته کم کیورډز درکوي، د هغې نه هم موږ ته څه نه څه فایده میلاویدی شي. ټیک ده. ښه، هاو ټو ډو کیورډ ریسرچ. ټیک ده. کیورډ ریسرچ په موږ څنګه کوو؟ Put the keyword in Magnet and download the CSV file. Put the competitor Essence in Cerebro and download the CSV file. Combine all keywords in a single file. Remove duplicates. Sort the search volume from Z to A. Now remove the keyword having less than 1000 search volume or having no search volume. ٹھیک شو. Analyze the keywords and remove all the irrelevant keywords. دا points دي، دا به موږ اوس انشاءالله پریکټیکل کوو. ښه جي، کیورډ ریسرچ. زه امازون ډیشبورډ اوپن کوم. فرسٹ آف آل کیورډ ریسرچ دپاره ضروری دی ستاسو ټولز. ټیک شو. هیلیم 10 ضروری دی چې هغه تاسو سره د هیلیم 10 پیکیج موجود وي. ټیک ده. او هغې نه بعد زما چې کوم وینینګ پروډکټ دی، ما چې کوم پروډکټ هنټ کړی دی د هغې سورسینګ مې وکړو. فرسٹ آف آل ما پروډکټ هنټ کو، کمپیټیټر ریسرچ مې وکړو، بیا چې کوم دی ما سورسینګ کمپلیټ کو. اوس چې کوم دی هغه سورسینګ چې زما کمپلیټ شو هغې نه بعد
زما چې څومره اوس کار دی هغه د امازون سیلر سنټرل سره د سیلر سنټرل مینز تاسو چې کوم مین اکاونټ دی تاسو چې کوم خپل ډیټیلز باندې جوړ کړی او په هغې باندې موږ خپل سیلینګ کوو ټیک ده هغې ته سیلر سنټرل وایي ښه اوس د دې دوه طریقې دي کله چې ما خپل مین کیورډ ټایپ کول تا صحیح ده مین کیورډ ما ټایپ کو نو په ستاسو مین کیورډ باندې چې ټاپ 10 کم کمپیټیټرز دي ټاپ 10 کمپیټیټرز ارګینک ناٹ سپانسرډ ټیک ده دا سپانسرډ علاوه ستاسو چې دا کم ارګینک ټاپ 10 کمپیټیټرز دي دا هم تاسو 1 by 1 نیو ټیب کې خپل ځان سره اوپن کولی شئ ټیک ده یو دا طریقه ده فرست اف آل چې کوم دی اوپن لینک ان نیو ټیب او دغه شان ما 10 15 میکسیمم چې کوم دی مونږ اکثر کوشش کوو چې بس 10 خپل کمپیټیټرز اوپن کو او په هغې باندې خپل ریسرچ وکړو صحیح ده اوس دویمه چې کوم اسانه طریقه ده هغه دا ده چې کله زه د هیلیم 10 فرست اف آل چې خپله زه مین کیورډ ټایپ کم سرچ کم په هغې باندې به زه د هیلیم 10 ایکس ری رن کم ټیک ده هغه زوړ طریقه کار به زه تاسو سره بار بار شیر کوم چې دا طریقه کار چې کوم دی دا ستاسو په ذهن کې بالکل پرفیکټلی انسټال شي ښه ما خپل مین کیورډ ټایپ کو هغې نه بعد چې کوم دی ما په سیلز باندې کلیک کو 1 کلیک سیلز میں سارٹ آؤٹ کړل فرام های ټو لو ټیک ده ښه چې کله ما په سیلز باندې کلیک وکړو نو د چا سیلز چې ټولو نه سیوا و هغه په ټاپ باندې او د چا سیلز چې د ټولو نه کم و هغه بالکل ایٹ د باټم آف د هیلیم 10 ایکس ری ماته شو کېږي اوس سیلز ګوره چې د کم کمپیټیټر سیلز ټولو نه های دي نو د دې دا مطلب دی چې د کمپیټیټر په خپل لیسټینګ کې ټولو نه بیسټ کیورډز یوز کړي دي او دا سیلر چې کم دی دا په هر کیورډ باندې رینک شوی دی ټیک ده چې کم کسټمر راځي هغه چې هر یو کیورډ ټایپ کی نو دا سیلر ورته په ټاپ باندې شو کیږي ټیک ده د دې د وجه نه د چې کوم ټاپ سیلرز دی دا هغه سیلز ټولو نه های دي ها فرست اف آل هغه سپانسرډز به مونږ ریموو کو فلټر نه ټیک ده سیلز های ټو لو then we will select top 10 competitors which have high sales چې کوم داسې سیلرز دي چې د چا سیلز ټولو نه های دي هغه ما ټول دلته سلیکټ کړل خو هغې سره سره به مونږ دا هم ګورو چې دلته ما چېرته ایرریلیونټ پروډکټ خو نه دی سلیکټ کړی که ایرریلیونټ پروډکټ زه سلیکټ کم نو سیریبرو به ماته ایرریلیونټ کیورډز هم شو کوي نو دا به ورسره تاسو ګورئ او دلته چې کم دی تاسو 10 کمپیټیټرز به مونږ ټاپ 10 های سیلز والے چې کم کمپیټیټرز دي هغه به مونږ سلیکټ کوو چې کله ما 10 سلیکټ کړل بیا به زه سمپلی کلیک وکړم رن سیریبرو ټیک ده ښه چې کله ما سیریبرو باندې کلیک وکړو نو هغه ټول هغه زوړ میتھډ دی زړه طریقه کار دی ټیک ده پوزیشن رینک دی 1 to 40 اینڈ میچ ټایپ ارګینک ها سمپل چې کوم دی ما په اپلای فلټر باندې کلیک وکړو سرچ والیوم های ټو لو اوس ما سره دلته څومره کیورډز پاتې شو 1490 ها د دې نه بعد سمپل دلته لیکلی دی ایکسپورټ ډیټا ښکاري که نه تاسو ټولو ته ایکسپورټ ډیټا په ایکسپورټ ډیټا باندې به زه کلیک وکړم او سیکنډ نمبر باندې دی ایز اے ایکسل فایل صحیح ده ناٹ سی ایس وی ایز اے ایکسل فایل به زه دا ټول کیورډز ډاونلوډ کوم ټیک ده ها دا کیورډز ډاونلوډ شو اچھا فرست اف آل وی ویل کلیک ایٹ انیبل ایډیټینګ په انیبل ایډیټینګ به زه کلیک وکړم چې دا ایکسل چې کوم دی په دې کې زه خپل ایډیټینګ کولی شم صحیح ده ښه ټول مې سلیکټ کړل فرست اف آل دا ټیبس چې کوم دي نیم ټیبس داسې دي چې غټ دي نیم وړه دي نو دا ټول به مونږ سیم کو سلیکټ آل مې وکړو ښه هغې نه بعد دا کیورډز دا به زه لږ ایکسټینډ کړم چې دا ټول کیورډز ماته شو کېږي صحیح ده هغې نه بعد دلته چې کوم ټیبس تاسو ته شو کېږي په دې کې هم داسې ټیبس موجود دي چې هغه ایرریلیونټ دي هغه ټیبس سره زما څه کار نشته نو کم ټیبز
چې زما پکار دی هغه به زه پرېږدم او نور به زه ټول ډیلیټ کړم. ها فرست اف آل چې کوم دی ای بی ای سیریبرو دا درې وړه چې کوم دی دا به زه ډیلیټ کړم. ٹھیک شو دا ډیلیټ شو. سرچ والیوم چې کوم دی دا به مونږ نه ډیلیټ کوو. ها بیا چې کوم دی په سیکنډ نمبر باندې دا ټول ټیبز به مونږ ډیلیټ کو پوزیشن رینک پورې. دا چې کوم تاسو ته پوزیشن رینک کاری دا به نه ډیلیټ کوو. ها جی دا مې ډیلیټ کړل. بیا پوزیشن رینک سرچ والیوم پوزیشن رینک او پوزیشن رینک نه بعد چې کوم سلور دا ټیبز دي دا به زه ورپسې ډیلیټ کوم. ٹھیک تا. ها اوس ایسنس به مونږ وشمارو دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ماجد سر جی جی کله چې د ایکسل فایل تا خلاص ک هغه نو وروسته زمونږ انټرنیټ کې څه مشکل پیدا شو ستا خبرې شاګردان و نه اورېدې کټ شوی و؟ هو سر جی ها ها ټیک تا. زه خو ډېر په سور باندې لګیا وم. ها جی بیا به وګورو نو پرابلم. سکرین شیر دی تاسو سره. هو سر جی ٹھیک تا. ها ایکسل فایل ما ډاونلوډ کو صحیح ده. اوس ایکسل فایل چې کله زه ډاونلوډ کم نو په دې ایکسل فایلز کې ځینې داسې ټیبز دي چې هغه ټیب سره زما هغه ایرریلیونټ دي زما ورسره څه کار نشته. ټیک تا. نو فرست اف آل به زه هغه ټیبز ریموو کوم چې کم ټیبز ما په کار دي کم روز زما په کار دي کم کیورډ زما په کار دي هغه به زه ځان سره پرېږدم نور به ټول هر څه زه ډیلیټ کوم. ها دا ای چې کم دی کیورډ فریز دا خو ستاسو کیورډ دی دا به مونږ نه ډیلیټ کوو. سیکنډ نمبر باندې لیکلی دي ای بی ای ټوټل کلیک شیر ای بی ای ټوټل کنورژن شیر آی کیو سیریبرو آی کیو سکور دا درې وړه به مونږ سلیکټ کو اینڈ دین دلته ډیلیټ لیکلی دي دا به مونږ ډیلیټ کو. ٹھیک شو. هغې نه بعد راځي سرچ والیوم. سرچ والیوم به نه ډیلیټ کوو. سرچ والیوم نه بعد چې څومره دا ټیبس تاسو ته ښکاري دا به ټول سلیکټ کو او دلته به لیکلي پوزیشن رینک. ٹھیک شو. د پوزیشن رینک پورې چې څومره ټیبز موجود دي هغه به ټول فی الحال مونږ ډیلیټ کو. ٹھیک شو. دا ما ډیلیټ کړل. بیا پوزیشن رینک نه بعد راځي ریلیټیو رینک. ٹھیک شو. دا ما سلیکټ کو او دا سلور واړه چې کوم ټیبز وو دا هم ما ورپسې ډیلیټ کړل. ٹھیک تا. د دې سره زما فی الحال څه کار نشته. ها اوس ما سره سرچ والیوم کیورډز پاتې شو. سرچ والیوم پوزیشن رینک اینڈ ایسنس. ٹھیک تا. ایسنس به موږ وشمارو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا 9 ایسنس دي او ما په هیلیم 10 ایکس ری باندې څومره ایسنس سلیکټ کړیو جی څومره ایسنس ما سلیکټ کړیو ولته 10 ایسنس دي او دا خو 9 دي. یو ایسنس چې کم دی هغه یو ایسن میسینګ دی. دوباره چې کم ځای نه مونږ سیریبرو رن کړی وه دا سیریبرو ده. ټیک ده. په سیریبرو کې یو ایسن به تاسو ته دلته په ټاپ باندې شو کېږي. ټیک ده. دغه ایسن به مونږ کاپي کو کنټرول سی دوباره ایکسل به زه خپل ایکسل فایل اوپن کم او دا پوزیشن رینک چې لیکلی دی بیسیکلی دا ستاسو هغه 10th ایسن دی. ټیک ده. دا ما سلیکټ کو او دلته مې هغه ایسن پیسټ کو. اوس ما سره خپل 10 ایسنس پوره شو. ټیک ده. ها دا 10 ایسنس چې کم دی دا ما ولې سلیکټ کړی دي څوک په جواب راکوي. دا 10 ایسنس چې دلته ما ته شو کېږي په ایکسل شیټ کې دا ما ولې سلیکټ کړیو کیورډ کې جی دا دې لپاره د سلیکټ کړ چې دا 10 کې ایسنس چې کوم دي دا واسه لاندې شي خپل لیسټینګ دی هغه نه کیورډز یوز کړی دي چې هغه لپاره دې په فرست رینک باندې دا زموږ چې کوم د ټولو نه هاي کمپیټیټرز دي هاي سیلرز دي او
اوس ګوره یو پروډکټ ما لانچ کو ټیک ته هغه پروډکټ خو ما لانچ کو خو ما ته اوس دا پته نشته چې په یو اس اے کې په امریکا کې یا په یو کې ما لانچ کړی دی الته دا پروډکټ په کم کیورډز باندې خلک سرچ کوي ټیک ته کنه اوس چلو ما ته د یو کیورډ پته ده یا دوه کیورډز ما ته معلوم دي یا درې معلوم دي خو ستاسو دا لیسټینګ چې کم دی دا په یو دوه درې کیورډو باندې نه رینک کیږي تاسو سره به د یو پروډکټ سره ریلیټډ کم از کم مینیمم 40 50 داسې پروډکټس هم شته چې دا غي 200 300 کیورډز وي مین کیورډز خ کیورډز ریلیونت کیورډز نو مونږ بیا چې کله پی پی سی رن کوو خپل کنټینټ کې هم هغه ټول کیورډز یوز کوو او بیا چې کله مونږ پی پی سی رن کوو نو دا سیم کیورډز باندې مونږ بیا ایڈورټایزمنټ چلو ٹھیک تا کنه ها ٹھیک تا اوس چې کوم دی د دې نه بعد دا فرست چې کوم لاین تاسو تخکاری دا به زه سلیکټ کوم ټیک تا چې کله زه دا سلیکټ کوم نو دلته لیکلی دي سورټ اینڈ فلټر په دې باندې به کلیک وکم او دلته به زه فلټرز اپلای کوم دا فلټرز ما اپلای کړ ټیک تا ها فلټرز اپلای کولو نه بعد دا فرست چې کوم ایس ان دی دا به زه سلیکټ کوم او دلته به یو رو ایڈ کوم ٹھیک تا پوهیږئ کنه ها جی ما یو رو ایڈ کړه پدې کې بزو لیکم ریلیونسی سکور صحیح ده ریلیونسی سکور ها اوس ریلیونسی سکور د پاره به زیو فرمولا پټ کوم ٹھیک تا او بیا به تاسو ته هغه فرموله وجه او ریزن کلیر کوم چې آیا دا فرمولا ما ولې پټ کړه او د دې فرموله په بدولت زما دا کار به څومره آسان شي ٹھیک تا کنه همیشه اوس دلته زه 1 by 1 هم زه دا ټول کیورډز چپ کول شم خو نه مونږ بدلته سمارټ ورکینګ کو دا سه کار وکړو چې کارم خ زبردست کار وشي او زما ټایم هم بچت شي دا ټوټل چې څومره کیورډز دي دا دي 1419 دا 1419 چې کوم کیورډز دي دا ټول زما ریلیونت کیورډز نه دي پدې کې به برانډډ کیورډز هم موجود وي پدې کې به داسې کیورډز وي چې هغه سره به زما سره کار مار نه هغه به ایرریلیونت دي پدې کې به داسې کیورډز هم وي چې هغه به په خپل لیسټینګ کې نشم یوز کوله نو دا ټول کیورډز خو ځوان بای ون نشم چک کوله ځکه چې 1400 کیورډز دي او 1400 کیورډز خو چې زه 1 by 1 دلته نه کاپی کوم بیا امازون ته زملته چک کوم بیا بل کیورډ په امازون چیکینګ بیا تھرد ون بیا چیکینګ نو دا غشان په دې خو به زما تقریبا یو هفته ولګي نو د دې لپاره به موږ ډیفرنٹ فارمولاز یوز کوو چې زموږ دا کار چې کم دی دا بالکل آسان شي ها فرست اف آل از ایکوال ټو ټیک شو تاسو خپل ځان سره ولیکئ از ایکوال ټو ما پټ کو بیا ما ولیکل کاونټ چې ما ولیکو دلته لیکلی دي کاونټ اف ټیک تا په دې کاونټ اف په ځکلیک کوم هغه نه بعد چې کوم دی دا فارمولا ما نه غواړي چې ته ما ته رینج راکا بیا خپل کرایټیریا راکا چې ایکسل وای چې ته ما نه څه غواړي زه ورته وایم چې دا زما رینج دی فرست ایس ان نو واخله 10th ایس ان پورې ټیک شو دا زموږ شو رینج هغه نه بعد کاما ډبل کاماز اپاسټرافي ټیک شو ډبل کاماز بیا چې کوم دی لیس دین 35 डबल कामास बंद एंड ब्रैकेट बंद ठीक था एंटर चकला मा एंटर को दलता आगा फार्मूले په ځای باندې 1 ولیکل شو اوس د دې 1 څه مطلب دی خو 1 نه مخکې تاسو به د خپل چې کم کرسر دی د کم پوینټ دی دا به دې ځای ته راولوي ټیک شو چې کله دا نشان داسې بلیک شي دا پلس نشان دا وایټ چې کم پلس نشان دی دا چې بلیک شي نو موږ بدلته ډبل کلیک وکړو ټیک تا هغه فارمولا چې هغه په ټولو کیورډز باندې اپلای شو صحیح ده ښکاری درته ها دا فارمولا په ټولو کیورډز باندې اپلای شو اوس چې کم دی زه پر ریلیونسی سکور چې کم فلټر ما اډ کړو هغه سارت کوم سارت لارجست ټو سمالست ټیک تا خجی اوس د ریلیونسی سکور مطلب څه دی ٹھیک تا کنه دا فارمولا ما ولې پټ کړه او د دې مطلب څه دی د دې دا مطلب دی چې ما ایکسل ته دا خبره وکړه چې ما سره دلته چې کم دی 1419 کیورډز موجود دي صحیح ده
اوس په دې فارموله کې چې کوم دی ما یو رینج ورکو دا اس ان میں سلیکٹ کو او دې زینا تر لاست اس ان پورې ما یو رینج ورکو چې دا زما رینج دی. رینج مطلب دا دی چې ما دا ټاپ 10 چې کوم کمپیټیټرز دي په دې باندې ز خپل ریسرچ کول غواړم. صحیح ده، دا زما رینج شو. اوس دا D2 ټیک شو. تاسو کا دا فار ایگزامپل نشئ سلیکټ کولای دی زینا دا غشان، نو بیا به تاسو ولیکئ دا D1 D2 نه واخلا M2 پورې، دلته تاسو کته شي D2 نه واخلا M2 پورې، بیا چې کوم دی ډبل کاماز لیس دین 35. اوس دا 35 څه مطلب دی؟ 35 دا مطلب دی چې دا 10 اسنس چې کوم تاسو تخکاری دا 10 اسنس ما ایکسل ته دا وې چې دا 10 اسنس کې څومره داسې اسنس دي چې هغه په دې کې ورډ باندې 35 نه کم پوزیشن باندې رینک دي. ورسېدای په خبره باندې ایکسل ته زدا آرډر ورکوم چې دا ټاپ چې ما کم اسنس ما چې کم اسنس سلیکټ کړی دي ټیک تا دا اسنس لیس دین 35 پوزیشن باندې په دې کې ورډ باندې دا سه څومره اسنس دي څومره زما کمپیټیټرز دي په دې 10th نور نه صرف دا لسو خبره کوم دا لس چې کم کمپیټیټرز تاسو تخکاری زه دا خبر ورته کوم چې دا یو چې کم کیورډ دی په دې معنی زما څومره کمپیټیټرز لیس دین 35 پوزیشن باندې رینک دي هغه ماته وایي چې 9 ټیک تا. هغه ماته دا خبره کوي چې په دې کې ورډ باندې ستا د کمپیټیټرز کې صرف 9 چې کم سیلرز دي هغه په لیس دین 35 پوزیشن باندې په ټاپ پوزیشن باندې پراته دي، او یو چې کم داسې سیلر دی دا چونکه لس دي کنه دا اسنس یو داسې اسنس په دې کې موجود ده چې هغه په لیس دین 35 پوزیشن باندې رینک نه دی. نو هغه څنګه به مونږ کنفرم کوو؟ دا چې کم دی 39 لیکلی دي ټیک شو. دا 39 ډیجټ مطلب دا دی چې دا په دې کی ورډ باندې دا یو چې کم اسنس دی په 39 پوزیشن باندې موجود دی. ما په خپل فارمولا کې څه لیکلیو لیس دین 35 دا 39 دی. نو دا د دې دا مطلب دی چې دا یو سیلر زما په کرایټیریا کې نشته، دا آوټ دی. سیکنډ ون زه ګورم دا په 15 پوزیشن دی 5 1 14 2 4 20 13 and 3 فارمولا ټیک وګانا. صرف یو داسې اسن دی چې هغه داغه پوزیشن چې کم دی 39 دی او نور ټول دا 9 چې کم سیلرز دي دا لیس دین 35 پوزیشن باندې رینک دي. د پوزیشن څه مطلب دی؟ پوزیشن دا مطلب دی چې ما کله دا کیورډ ټایپ کو ٹھیک شو. دا کیورډ چې زه کله په امازون سرچ کوم دا کیورډ ما دلته سرچ کو. اوس په دې کیورډ باندې په دا فرست پیج باندې مونږ ته پته ده چونکه ما ته امازون 48 سیلرز یا 50 سیلرز ما ته دلته امازون شو کوي، خو په دې باندې ارګینک زمان نو داسې کمپیټیټرز 9 داسې کمپیټیټرز موجود دي چې هغه لیس دین 35 پوزیشن باندې رینک دي. مطلب دا دی چې دا نمبر 1 ټیک شو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صحیح ده 12 13 14 15 16 17 دا شان 35 پوزیشن 35 پوزیشن نا زمان 9 داسې کمپیټیټرز په دې کې موجود دي چې هغه په فرست پیج باندې رینک دي او پوزیشن څومره دی هغه لیس دین 35 دی. اوس د دې فارمولې مطلب دا و چې په کم کیورډ باندې دا چونکه زمونږ ټولو نه ټاپ کمپیټیټرز دا لس دي کنه چې ما کم هیلیم 10 ایکس رے اغستی دا لس ټاپ کمپیټیټرز دي. اوس دا کمپیټیټرز چې په کم کیورډ باندې رینک دي دا غي مطلب څه شو؟ څوک په جواب راکړي؟ دا غي څه مطلب شو چې دا زما چې کم دا کمپیټیټرز رینک دي په یو کیورډ باندې 9 کمپیټیټرز رینک دي 10 کمپیټیټرز رینک دي 8 کمپیټیټرز، نو دا هغه کیورډ مطلب څه شو؟ څه مطلب دی؟ سرجی دا مطلب دا دی چې دا په ټاپ باندې دي دا د ما ټاپ کمپیټیټرز دي دا لیس دین 35 دي سرجی. خدا خو زه د کیورډز خبره کوم چې آیا
په یو کیورډ باندې زما ټول کمپیټیټر رینک دی های کمپیټیټر رینک نو هغه کیورډ زما د لپاره څه مطلب لري چې هغه باندې څه وشي موږ باید هغه سره ځان یعنی هغه نه اړیا واخلو او ګوره چې زما په کمپیټیټر کم کیورډ یوز کړی دي په هغه باندې هغه رینک ته ښه سیلز وړي نو د دې دا مطلب دی چې دا کیورډ زما د لپاره ډیر زیات امپورټنت دی ولې ګوره چې ټولو نه ستا ټاپ چې کم کمپیټیټرز دي ما 10 کمپیټیټرز اغستیو هیلیم 10 ایکس ری نه په 10 کې 9 خو په یو کیورډ باندې رینک دي په 35 پوزیشن باندې د دې څه مطلب شو د دې دا مطلب دی چې دا ما چې دا کم 10 کمپیټیټر سلیکټ کړیو دا ټولو په خپل لیسټینګ کې دا کیورډ یوز کړی دی او ټول کوشش دا کوي چې په دې کیورډ باندې مونږ رینک شو او ښه سیلز واخلو نو دا کیورډ زموږ لپاره ټولو نه امپورټنت دی صحیح ده ها اچھا اوس هغه کمپیټیټرز ریلیونس سکور او زموږ د لپاره ډیر زیات امپورټنت شو صحیح ده دلته به چې د کم کیورډز ریلیونس سکور های وي هغه به زموږ ریلیونٹ کیورډز وي سپر ریلیونٹ کیورډز وي او چې په کم کیورډز باندې زما د ټاپ 10 کمپیټیټرز رینک شوی نه دي هغه زما irrelevant keywords دي هغه به زه ډیلیټ کم اوس زه به دا څنګه دا کار به زه څنګه زر زر کوم پر ریلیونسي سکور باندې به زه کلیک وکم او دلته دا لیکلی دي ټیک شو 0 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9 0 دا مطلب دی چې داسې کیورډز چې پاغه باندې زما یو کمپیټیټر هم نه دی رینک زما یو چې کوم دا سیلرز ما سلیکټ کړی دی یو سیلر نه دی رینک شوی 1 دا مطلب دی چې داسې کیورډز چې په دې 10 کمپیټیټرز کې صرف یو سیلر په رینک شوی دی ټیک تا 2 دا مطلب دی چې هغه کیورډز چې زما د کم 10 کمپیټیټرز دی پاغه کې صرف 2 کمپیټیټرز په رینک شوی دی او نور خپل ځان په نه دی رینک کړي د دې دا مطلب دی چې د کم کیورډز ریلیونسي سکور کم وي مطلب 0 1 2 and 3 ځکه چې ګوره ټاپ کمپیټیټرز چې کم کیورډز یوز کوي موږ به خپل دا کوشش کوو چې هغه ریلیونٹ کیورډز استعمال کو irrelevant کیورډز به موږ نه استعمالو ټیک تا اوس هغه کمپیټیټرز هغه کیورډز چې په هغه باندې زما کمپیټیټرز رینک شوی نه دي نو هغه به زه نه یوز کوم ولې چې هغه کیورډ زما کمپیټیټرز نه دي یوز کړي په خپل لیسټینګ کې نو زه ولې استعمال کوم نو فرست اف آل دا ټول به مونږ ان سلیکټ کو 0 1 2 او 3 دا ما سلیکټ کړل او نور چې د کم 4 5 6 7 8 and 9 هغه به فی الحال زنه سلیکټ ما اوکے کو ټیک شو خاجي اوکے کولو نه بعد دا سمرا لو ریلیونسي کیورډز چې کم دي دا به زه ټول سلیکټ کم او سلیکټ کولو نه بعد به زه دا ډیلیټ کم ټیک تا ځکه چې د دې ریلیونسي سکور ډیر زیات کم دی چې د کم کیورډز ریلیونسي سکور ټولو نه های وي هغه به زه یوز کوم او چې د چا کم وي هغه به زه ډیلیټ کم دا ما سلیکټ کړل سمپل به دا ټول کیورډز ډیلیټ کړم ټیک تا ټول کیورډز ما ډیلیټ کړل اگین به زه پر ریلیونسي سکور کلیک کوم او 4 5 6 7 8 9 هغه کیورډز چې په زما کمپیټیټرز خرنګ شوی دي په او زما کمپیټیټرز په خپل لیسټینګز کې هغه کیورډز یوز کړی دي هغه به زه ټول دلته بیا اگین شو کوم ټیک تا اوس دا هغه کیورډز دي ټیک تا دا ټوټل څومره کیورډز شو تاسو 25 keywords ښکاری کنه تاسو ته دلته لاندې 25 keywords مطلب دا دی چې جسٹ یو فارمولا ما ټایپ کړه 1419 keywords هغه ټول په یو منټ کې ماته 25 ریلیونٹ keywords ماته
پاتې شو او نور ټول ما ډیلیټ کړل. ټیک ده. نو زمونږ دا کار چې کم دی دا بالکل آسان شو. ښه اگین چې کم دی دا 25 کیورډز چې کم دلته پاتې شو دا به مونږ چک کوو چې په دې کې خو چرته د برانډ نیم موجود نه دی ځکه چې کوشش په دا کوو چې په خپل لیسټینګ کې به مونږ برانډ نیم نه یوز کوو. صحیح ده. څنګه چې تاسو ته دلته ښکاري دا یو ګوریلا گریپ انډر سینک میټ اوس دا ګوریلا برانډ نیم دی. صحیح ده. او دا به زه په خپل لیسټینګ کې نه یوز کوم. ٹھیک ده. نو دا کیورډ به زه دلته نه ډیلیټ کوم. دا هم ما ډیلیټ کوم. په دې کې به اوس داسې کیورډز هم موجود وي چې هغه به کېدای شي ما سره ریلیونټ نه وي. انډر ګاربیج کین میټ. ټیک ده. دا به زه په امازون چک کوم چې انډر ګاربیج کین میټ ما سره ریلیټډ دی یا نه دی. کنټرول وی انټر. بالکل ریلیونٹ کیورډ دی. دغه شان چې د څومره کیورډز ما سره اوس پاتې شو دا به ټول مونږ 1 بای 1 چک کوو په امازون او دا به تاسو لازمن مست دا به چک کوئ خامخا ځکه چې په دې کې کېدای شي او څنګه چې دا انډر سینک میټ دی کېدای شي ستاسو چې کم سینک میټ دی د هغه سایز دا نه وي مونږ به دا سایز ته لرې کوو. ټیک ده که نه. نو دغه شان ټول کیورډز به مونږ 1 بای 1 وګورو. صحیح ده. چې ما ته پته ولګي چې دا ټول کیورډز اوس ما سره ریلیونټ دي سوپر ریلیونټ دي نو هغې نه بعد به چې کوم دی مونږ خپل کنټینټ طرف ترجو خپل کنټینټ په جوړوو. ښه اوس 3 ټایپس آف کیورډز دي. ټیک ده که نه. د کیورډز 3 اقسام دي. نمبر 1 سوپر ریلیونټ، نمبر 2 ریلیونټ او بیا چې کم دی په 3rd نمبر باندې راځي ریلیټډ. ټیک ده که نه. نو دې سره به هم ډېر زیات خیال کوو. سوپر ریلیونټ، ریلیونټ اینڈ ریلیټډ. سوپر ریلیونټ ستاسو هغه کیورډز دي چې چا سرچ والیوم چې کم دی های وي او په هغې باندې ستاسو چې کم پروډکټس دی هغه شو کېږي 100% شو کېږي. هغې ته موږ څه وایو سوپر ریلیونټ کیورډز. ټیک ده. بیا چې کم دی په 2nd نمبر باندې راځي ریلیونټ کیورډز. 3rd نمبر باندې راځي ریلیټډ کیورډز. ریلیونټس هغه کیورډز وي سوپر ریلیونټس چې کومه ریشیو مونږ کاونټ کوو هغه بیسیکلی 70% نه واخله 80% پورې. مطلب دا دی چې انډر سینک میټ کیورډ ما واغستو په امازون میں چیک کو سرچ بار باندې نو الته زما چې الته چې کم کمپیټیټرز ماته شو کېږي کم سیلرز ماته شو کېږي بیسیکلی هغه 100% یا ماته شو کېږي یا 90% یا 70%. نو 70% نه واخله 100% پورې ستاسو چې کم کیورډز وي هغې ته به مونږ وایو سوپر ریلیونټ کیورډز. دین ریلیټډ کیورډز. ریلیونټ کیورډ 2nd نمبر باندې راځي ریلیونټ کیورډز. ریلیونټ هغه کیورډز دي چې 50% نه واخله 70% چې ستاسو کم پروډکټ په هغه کیورډ باندې شو کېږي هغه وي زمونږ ریلیونټ کیورډز. 3rd نمبر باندې راځي ریلیټډ کیورډز. اوس 30% نه واخله 50% پورې چې کم زمون کیورډز باندې هغه پروډکټ شو کېږي هغې ته مونږ وایو ریلیټډ. فار ایگزامپل یو کیورډ دی هغه ما چې کله په امازون باندې سرچ کو نو الته مطلب ځینې داسې پروډکټس وو چې هغه ایرریلیونټ وو یا زما پروډکټ سره ریلیټډ نو خو 50% په زما پروډکټ شو کېږي نو هغه کیورډ به مونږ ډیلیټ کوو نه هغه به هم مونږ په خپل لیسټینګ کې یوز کوو. او که داسې کیورډز وي چې په هغې باندې صرف او صرف 10% زما پروډکټ شو کېږي یا 15% یا 20% نو بیا به هغه پروډکټ زه ډیلیټ کړم. څنګه چې هغه ریلیونسي سکور چې د کم کیورډز کم مطلب زما یو کمپیټیټر په رینک یا 2 یا 3 نو هغه ما ټول ډیلیټ کړل. هغه ډیلیټ کولو مطلب هم دا و چې په دې باندې زما پروډکټ 100% نه شو کېدو نو ما زر دا وکړل چې خپله فارموله مې ټایپ کړه پوټ مې کړه او هلته نه مې ټول کیورډز ډیلیټ کړل. اوس 3 سیټس به موږ جوړو کیورډز نه. څومره 3 سیټس هغه کیورډز چې د چا سرچ والیوم ټولو نه های وي ستاسو پروډکټ په 100% شو کېږي دا به ستاسو راځي سوپر ریلیونټ کیورډز. ټیک ده. ها دلته لاندې ټیبل لیکلی دی ټیبل سره چې کوم دی دا پلس نشان دی په دې پلس نشان به زه کلیک وکړم او دلته به 3 هیډینګز جوړ کوم خپل سیټس دپاره کیورډ سیټس دپاره. صحیح ده.
فرست اف آل چې کوم دی سوپر ریلیونٹ سوپر ریلیونٹ کیورډز ٹھیک تا بیا چې کوم دی relevant keywords and third number माने related keywords دا درې سیټس ما جوړ کړل اوس پزه چې زما د ما سره چې دا کم کیورډز دي ټیک تا زما 1 by 1 په امازون چیک کړل ما ته پته ولګی دا چې فار ایگزامپل دا ټاپ 3 چې کم کیورډز دي دا زما سوپر ریلیونٹ کیورډز دي دا ما دلته پیسټ کړل هغه نه بعد دا چې کم زما کیورډز دي فار ایگزامپل دا زما ریلیونٹ کیورډز دي او بیا په تھرد نمبر باندې دا چې کم کیورډز دي دا ریلیټډ دي ٹھیک تا دا درې سیټس ما جوړ خو دا سیټس چې کم دی دا به تاسو نه لږ ټایم اخلي دا چې 1 by 1 کله مونږ په امازون باندې کیورډ چیک کوو برانډ نیم ګورو څنګه چې فار ایگزامپل دلته ګوریلا انډر سینک میټو هغه به زه په امازون دلته تاسو مخې ته سرچ کوم چې تاسو ته کلیر شي ګوریلا انډر سینک میٹ ٹھیک شو کنټرول اف ما پریس کو او دلته ما ولیکل ګوریلا د سرچ بار کې ګوریلا ٹھیک تا دا اوس تاسو ته ښکاري دا برانډ نیم دی دلته یلو شو اتوماتیکلی ګوریلا گریپ ښکاري کنه تاسو ته اوس ښکاري سجو دا برانډ نیم دی اوس کا فار ایگزامپل دا برانډ نیم ما په غلطۍ سره خپل لیسټینګ کې یوز کو او امازون الګوریتم ته پته ولګی دا نو بیا چې کوم د امازون ماته ریسک چانس راکول شي یا کې دی شي امازون چې کوم د زما لیسټینګ بند کی او هغه نه بعد ماته امازون وایي چې دا خپل چې ستا کم کنټینټ ته دوباره چیک کا ان کیس دا اگین دا نیمز وغیرہ یوز کړل نو موږ بس دا لیسټینګ چې کوم د همیشه د پاره بنو نو دا به ډیر زیات خیال کوو دې سره چې برانډ نیم باندې یوز کوو غلط کیورډز باندې یوز کوو زما پروډکټ چې کوم ډایمنشنز دي ټیک تا زما پروډکټس چې اندر څومره پیکس راځي ډایمنشنز راځي کلرز راځي ټیک تا هغه هر سبا پراپر موږ په خپل لیسټینګ کې یوز کوو ټیک تا دا چې کوم دی دې ته موږ وایو کیورډ ریسرچ دا کوم ریسرچ مانه نو کو دا بیسیکلی کیورډ ریسرچ موږ دی ته وایو ٹھیک تا اوس کیورډ ما سره رالل ډیفرنٹ کیورډز ما ته پته ولګی دا چې دا کیورډز زما کمپیټیټرز په خپل لیسټینګز کې یوز کړي دي رینک شوي دي او هغه چې کوم د دې کیورډز باندې ښه ریونیو جنریټ کوي نو دا سیټس ما جوړ کړل دا سیټس نه به اوس زه دوباره په امازون خپل لیسټینګ به جوړوم دې نه به زه ټایټل then bullet points description and backend search term دا different content د پاره چې مونږ کوم different سيزونه جوړو هغه به اوس د دې کیورډز په نسبت سره مونږ جوړو دا کیورډز به مونږ خپل ټایټل bullet points او دا خیالونه کوي چې په امازون باندې تاسو کله لیسټینګ اپلوډ کوئ او د بل چانه ټایټل مو کاپی کو د بل سیلر نو مو بولټ ډسکرپشن بولټ پوینټس کاپی کړل او تاسو چې کوم دی اپلوډ کړل نه په دې معنی چې کوم دی امازون ډیره زیاته سختی کوي امازون ته چې پته ولګي چې تا د بل چا کنټینټ کاپی کړی دی نو هغه ته چې کوم دی د وایلیشن یو دغه درکوي چې تا وایلیشن وکړو نو زه د ستا د اکاونټ چې کوم دی دا بلاک کوم بل دا خبره ده چې د بل چا ایمیجز به موږ یوز کوو په دې معنی امازون چې کوم دی تاسو ته د وایلیشن ریسک درکولی شي خپل ایمیجز خپل کنټینټ خپل کیورډ ریسرچ د بل چا کاپی به
نه کوو. ټیک ده، سبا به انشاءالله مونږ ډیټیل سره پریکټیکلی ټایټلز د کم کیورډز چې ما اوس نن هنټ کړل فایند مې کړل، دا کیورډز نه به زه فرسټ اف آل ټایټل جوړوم. د ټایټل سره رولز اینډ ریګولیشن دي، څومره کریکټرز به مونږ په ټایټل کې یوز کوو، کم کیورډز به یوز کوو، څومره کیورډز به یوز کوو. بیا چې کله مونږ ټایټل جوړ کو بیا به مونږ بولټ پوینټس 5 بولټ پوینټس به مونږ د دې کیورډز نه جوړو، ډیفرنٹ کیورډز به پکې یوز کوو. او بیا چې کم د په اینډ کې راځي ډسکرپشن څومره کریکټرز پکار وي، کم کیورډز به یوز کوو. او هغې نه بعد چې کم د بیک اینډ سرچ ټم راځي د هغې څه مقصد وي هغه څه دپاره مونږ یوز کوو. نو هغه به انشاءالله مونږ په نیکسټ لیکچر کې ډېر ډیټیل سره ډسکس کوو. فی الحال چې کم دی دا کیورډ ریسرچ په دې باندې کم از کم تاسو داسې کار وکړئ. خیر دی که تاسو سره وینینګ پروډکټ نه وي نشته څه خبره، امیزون باندې هر یو پروډکټ سرچ کوئ، په هغې باندې هیلیم 10 ایکس ری سیریبرو، او بیا هغې نه بعد چې کله مونږ سیریبرو رن کول تا ټیک ده کیورډز دي، کیورډز باندې ما خپله فارمولا پټ کړه، کومه فارمولا چې ما تاسو سره شیر کړه، او کیورډ ریسرچ به وکړو د یو پروډکټ 2 3 4 5 چې د فارمولا هم تاسو ته یاد شي، د ریلیونسي سکور تاسو ته پته ولګي چې ریلیونسي سکور مطلب څه دی. ټیک ده، او دا مونږ ولې دلته پټ کوو په ریلیونسي سکور په بنیاد باندې مونږ خپل کیورډ سلیکټ کوو. دا دومره ګران نه دي، خیر اسانه خبرې دي، خو پریکټس غواړي بار تاسو به چې کم دی کم از کم 5 لیسټینګز کې 5 پروډکټس هلته نه واخلئ، هغې د هغې کیورډ ریسرچ وکړئ. ټیک ده، بیا ما سره په ګروپ کې شیر کړئ، زه به چک کړم انشاءالله چې دا کنسپټ تاسو ته کلیر شي. د نیکسټ لیکچر کې به مونږ بیا د هغې پراپر کنټینټ جوړو. په د نننۍ لیکچر کې که د چا څه کوېسچن وي، چاته څه کنفیوژن وي، څه مسله وي، جی کوېسچنز کولی شئ تاسو. شته سوال په دې فارمولا باندې پوه شوئ؟ اوس څوک پې راته ریپیټ کړي دلته په کلاس کې؟ لا خو هسې فی الحال ټایم شته چې ما ته ریپیټ کړي چې دا فارمولا مونږ فار ایگزامپل که خیر دلته بلیک بورډ هم وي، بلیک بورډ شته په کلاس کې؟ وایټ بورډ شته سر جیو؟ په وایټ بورډ باندې به څوک ما ته داسې زر چې کومه ده ایکسپلین کړي چې ما ته ووایي چې ټول کلاس ته هم لږ ایکسپلین کړي دوباره. جی کم یو داسې ځوان دی؟ خیر دی، زه به تاسو سره هیلپ کوم، مه یارېږئ. خیر دی، تاسو یو کس خیر دی پاسئ چې څوک بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې موږ غواړو دغه فارموله ولیکو نو د لومړي سر دا تخته مخکې راوړه، تخته مخکې راوړه. بس صحیح ده نو پرابلم. आवाज راځي. count f ولیکه دغه کو دغه رینج کو بیا په دې کې مونږه سلیکټ کوو د کومه اچھا اسم مونږ چې چې کوم کله از اکول ټو لیکو کنه، از اکول ټو نه بعد کاونټ اف، بیا چې کله هغه کاونټ اف اتوماتیکلی چې کوم مونږ ته ایکسل شو کوي کنه، په هغې باندې به مونږ ډبل کلیک وکړو. چې څنګه زه ډبل کلیک وکړم کنه اتوماتیکلی به کاونټ اف هم ایډ شي، ورسره به بریکټ هم ایډ شي. نو کاونټ اف بریکټ بعد هغه د اول اسم نه تر اخر اسم پورې دغه لاندې کوم دغه بریکټ نه بعد ولیکه رینج. دې کې بیا د رینج نه بعد مونږ دا ورکو کاما دې نه بعد ډبل کوټیشن پاس بالکل او 35 less than 35 sorry less than 35 ډبل کاماز بند، ډبل کاماز دې بند کړل او بریکټ بند. ها بس دا فارمولا ده، سمپل فارمولا ده. ټیک ده، خو اوس دا لږ راته ایکسپلین کړه چې د -35 څه مطلب دی. دې مطلب دا دی دې مطلب دا دی چې یعنی 15 هغه برند 15 هغه ټاپ سیلنس. خاص دا سکرین باندې تاسو وګورئ، سکرین باندې زه تاسو ته شو کوم دلته. ها جی دلته ورته ایکسپلین کړه. دې مطلب دا دی چې هغه ټاپ سیلنس چې اورګانیک 15 دانې دا په دغه لیست باندې 15 دانې مخته راغلي دي، یعنی کوم 15 دانې دي چې موږ په دې دغه باندې مخکې شوي دي باندې
هغه باندې که د دې نه کم وي زمونږ نه دي پکار او که د دې نه هم زیات شوي دي زمونږ نه دي پکار. او د دې دا مطلب دی کنه چې ټاپ 35 پوزیشنز رینکینګ چې چاته مونږ وایو کنه سپاټس ټیک تا مطلب دا دی چې دا کیورډ ټیک تا انډر سینک میټ دا یو کیورډ دی په دې معنی 9 داسې سیلرز موجود دي چې دا غي چې کم پوزیشن دی کم سپاټ دی هغه لیس دین 35 دی. اوس کلیر شو خبره انډر سینک ایم ای وای په دې معنی 9 داسې سیلرز موجود دي چې دا چا ټاپ چې کم پوزیشن دی سپاټ دی هغه لیس دین 35 دی ٹھیک تا. ګوریلا انډر سینک میډ معنی 9 سیلرز رینک شوی دي مطلب 9 داسې سیلرز دي چې دا غي چې کم سپاټ دی هغه لیس دین 35 دی ٹھیک تا کنه. لیس دین 35 سپاټ چې کم دی دا بیسیکلی دا فارموله چې ما لیس دین 35 زکه ولیکو چې 35 سپاټ چې کم دی 1 نه واخله تر 35 پورې دا سپاټ ټولو نه بیسټ سپاټ دی ٹھیک تا پوزیشن. اوس زمونږ دا کوشش وی ٹھیک تا کنه زمونږ دا کوشش وی چې خپل لیسټینګ په فرست پیج باندې رینک بیا په فرست پیج باندې چې کله هغه رینک شي بیا زمونږ دا کوشش کوو چې د خپل لیسټینګ په ټاپ پوزیشن باندې رینک کو ټیک تا ټولو نه ټاپ چې یو سیلر هغه کیورډ ټایپ کوي او ډایرکټ ورته زما لیسټینګ شو کیږي ټیک شو ټاپ 35 پوزیشنز مونږ هغه ته وایو. اوس فار ایگزامپل ټاپ 35 پوزیشن کې ستاسو لیسټینګ پروت دی ټیک تا کنه نو چې کمپیټیټر یو کسٹمر راځي هغه کیورډ ټایپ کول ته سرچ کو ستا چې کم لیسټینګ ورته ډایرکټ شو نو پدې کې 100% دا چانسز وی چې هغه ستا لیسټینګ باندې کلیک وکي ستا ایمیجز وګوري ټایټل بولټ پوینټس وغیرہ او تا هغه پروډکټ پرچیز کی. نو ځکه زموږ دا کوشش وی چې ټاپ 35 پوزیشن باندې چې کم کیورډز کم داسې سیلرز دي چې هغه لیس دین 35 پوزیشنز باندې رینک دي هغه نه هغه کیورډز واخلو په خپل لیسټینګ کې مونږ استعمال کو. ورسېدای په خبره باندې جی ها د چا څه کوېسچن شته؟ نو سر کوېسچن نشته. ټیک ته دا خامخه پریکټس وکړئ دا ډېر زیات لکه امپورټنټ یو ټاپک و د نن حالانکه ما خپله دا کوشش کوم چې نن زه تاسو ته بولټ پوینټس ټایټلز وغیرہ پورا مطلب د لیسټینګ لیکچر کور کوم خو خیر دی تاسو په دې باندې ښه پراپر پریکټس وکړئ بیا چې کوم دی په دې نیکسټ لیکچر کې به مونږ ان شاء الله دا لیسټینګ ختمو. ما تاسو ته په سٹارټ کې دا خبره کړې و امازون ډېر زیات ایزی دی او بس اسو ته خلکو مطلب دومره راکټ ساينس جوړ کړی دی چې امازون مطلب نوم خیر یو غټ نوم دی ټیک ته یو غټ پلیټ فارم دی صحیح خبره ده خلک ډېر زیات دې ته راځي توجه ورکوي او سیلینګ کوي خپل انویسټمنټ کوي خو د بزنس طریقې په دې ماډرن دور کې نن سبا د پیسو ګټلو طریقې نن سبا ډېرې زیاتې اسانې دي ټیک ته خیر او دومره هم نه دي اسانې چې تاسو وګورئ چې بس کورس مو کو ډایرکټ په د ډالرو باراني داسې هم نه ده ټیک ته کنه پراپر لږ مهنت هم غواړي صحیح ده ټیک شو ډېره مننه شکریا الله حافظ. اوکے سر جی تھینک یو سر جی تھینک یو.